بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ویورز. د وخت مونږ راغلی یو چې رزمک ته او دا رزمک بازار دی، مختلف علاقو نه خلک راغلي دي او فرسټ اف آل مونږ سوات رایډرز ډېر شکریا ادا کوو چې هغې دا موقع مونږ ته راکړله. سوات رایډرز راغلي دي ډېر سوات نه او ورسره بنو بایکرز کسان دي راغلي دي چې دې طرف ته زمونږ شوال دی او دې طرف ته د مکین او فلحال مونږ ولاړ یو رزمک کې او بنو نه هم خلک راغلي دي، رزمک نه هم خلک راغلي دي، شوال نه هم خلک راغلي دي او دا اکثر هغه خلک دي چې ګرمۍ کې دې ځای نه لاړ شي یخنۍ کې مختلف علاقو ته او په ګرمۍ کې بیا دوی خپل وطن ته راځي او خپل وطن انجوی کوي. ورسره نور ټوریسټ هم شته او ګورنمنټ نه موږ دا لکه خواست دی، یو ریکویسټ دی چې یاره دلته امن راولي، ځکه چې د خلک اکثر دربدر دي د دې ځای نه او خپل علاقه نشي انجوی کولی. وجه دا ده چې دلته مخکې امن نه و، طالبانایزیشن و، ټیرریزم و، خوف و، نو اوس هغه ختم شوی ده الحمدلله. ټوریسټ هم راځي او د خپل خلک هم راځي او یو مینه محبت جوړ دی. دلته مخکې بالکل ورانې وه، اوس چهل پهل دی. اکثر دلته یخنۍ کې خلک نه یې که نه، نو ټوریسټ هم کم راځي او چې کم راځي نو داسې رش نه لکه د نن چې دی. اختر ورځو کې ډېر زیات رش وي او 14 اګست کې ډېر زیات رش وي. په دې نه مخکې هم اکثر ګرمۍ کې خلک راځي، نو هره ورځ داسې رش نه وي. بس په دې ورځو کې چونکې دا خلک هم اوزګار وي، ګرمۍ د وجې نه بنو نه یا پېښور نه اسلام آباد نه خپل وطن ته بیا راشي. برف کې هم راځي او بالکل برف انجوی کولو لپاره په یخنۍ کې هم خلک راځي، خو خپل خلک دومره نه لکه ټوریسټ. یخنۍ کې اکثر ټوریسټ راځي ځکه چې هغې ته برف هم د انجویمنټ یو ذریعه وي.